أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون او هغا مخکی کیدون کی خلق وړاندې کیدون کی خلق د اولنونا من المهاجرین والانصار د مهاجرین صحابونا او د انصار صحابونا والذین اتبعوهم او هاغ کسان چې تابعداري کړي د دغه مهاجرین و انصار و صحابو بے احسان پا نیکی کے یا پا اخلاص سرا پا کلی طریقہ پا کامل طریقہ رضی اللہ عنہم خوشحال شوے دے راضی شوے دے اللہ تعالی دوینا ورضو عنہ او دوی خوشحال شوی دی دا اللہ نا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ او تیار کړی دی الله تعالی د دوی د پاره باغونه جنتونه تجری تحتها الانهار چې بهیږي بلاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه به وي دوی په دغې جنتونو کې ابدا همیشه همیشه ذلك الفوز العظيم ددا کامیابی لویا عظیما وممن حولكم من الاعراب او باز د هاغ خلقنا چې دی غیر چابه رستا سنا من الاعراب د باندچانو نا منافقون دی منافقان ومن اهل المدینه او بعض د اوسیدونکو د مدینه منورینا مردو علی النفاق ټینګ دی دوی په نفاق باندې په منافقت باندې یا هغه ماهران دی دوی په منافقت کې په سرکشی کې لا تعلمهم تنپی جنی دوی لرا نحن نعلمهم منگ پی جنو دوی لرا سنعذبهم مرتين زرد چه عذاب بورکو منگ دوی تا دوزلا یعنی پا دنیا کی هم و پا قبر کی هم ثم يردون الى عذاب عظیم بیا به واپس کړلی شي دوی هغې عذاب لوی تا عظیم تا وآخرون اعترفوا بذنوبهم او سنور کسان دی اعترفوا بذنوبهم چې هغې اقرار کړی دی د ګناهونو خپلو منلې د غلطي خپله خلطو عملا صالحا هغی گڑوٹ کڑے دے عمل نیک لرا و آخر سیئا او بل بد لرا عسى الله ان يتوب عليهم قریب دا نزدې دا چې الله تعالی توبه قبول کی د دوی رجوع د رحمت وکي په دوی باندې ان الله غفور رحیم بیشک الله تعالی دے بخون کے او مہربانا خذ من اموالهم صدقتا تا اخلا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم د مالون د دوین صدقی لرا زکات لرا تطهرهم پاکوت دوی لرا و تزکیهم او زیاتوت دوی لرا بها پدغی صدقی سرا پدغی زکات سرا پاک کزړونه د دوی او برکتی کا مبارک کا مال د دوی وصلی علیہم او دعا کو اے نبی علیہ السلام دوی تا ان صلاتک بیشک دعاستا اے نبی علیہ السلام
سکن لهم سبب د اطمینان دے سبب د آرام دے د دوی د پارا واللہ سمیع علیم او دے اللہ تعالی اوریدن کے او عالم پوہا علم یعلمو آیا دوی تا پتا نشتا ان اللہ هو یقبل التوبتا چه بیشک اللہ تعالی قبلوی توبے لرا عن عباده دخپل بندگاننا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ او اخلی اللہ تعالی صدقو لرا یعنی قبلوی اللہ تعالی صدقو لرا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ او بیشک اللہ تعالی دے خطوب قبلون کے رحم کون کے وَقُلِ اعْمَلُوا او تورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دغی توبہ کون کو تا اعملوا عمل کوئی تاسو فسیر اللہ عملکم پزرد چے وبوینی اللہ تعالی عمل ستاسو لرا یعنی خکارب کی ظاہر بکی عمل ستاسو لرا ورسوله او رسول دا اللہ والمؤمنون او مومنان وستردون الى عالم الغیب والشہادت او زرد چے واپس بکڑلے شیطاسو حقی عالم دا پٹو او دخکاروتا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس خبر بدر کی دغ اللہ تاسو تا دہاغ سچ تاسو کول وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ او سنور سڑی دی مرجون لأمر اللہ چورستکڑلے شوی دی حغی پیسلے دا اللہ تا حکم دا اللہ تا اما یعذبهم یا بعذاب ورکی اللہ تعالی دوی لرا و اما یتوب علیہم او یا بتوب قبول کی اللہ تعالی دوی واللہ علیم حکیم او دے اللہ تعالی پوہا او حکمت والا والذین اتخذوا مسجدا او هاغ کسان چه هغی جوړ کړلو مسجدا جماعت ضرارن د پاره د تکلیف رسولو مومنانو تا د پاره د ضرر د مومنانو او د نبی علیه السلام وکفرن او د وجه د کفرنا وتفریقا بین المؤمنین او د پاره د جدایی را وستلو د پاره د اختلاف پیدا کولو په منځ د مومنانو کې و ارصادا او د پاره د مورچې جوړولو د مورچې نیولو لمن د هغې چا د پاره حارب الله ورسوله من قبلو چې هغه جګړه کړې ده د الله سره او د رسول د الله سره د مخکې وَلَيَحْلِفُنَّ او خامخا بدوی قسمون خوری ان اردنا الا الحسنا چه اراده ندکڑی منگا مگر د نیکی واللہ یشهد او اللہ تعالی گواہی ورکی انہم لکاذبون چه بیشک دی دوی دروغ جن دروغ وینکی لا تقم فیه ابدا مودریگا اے نبی علیہ السلام پدی جماعت کے ابدن حسک لهم ہمیشہ دپارا لمسجد خامخا هاغ مسجد اسس علی التقوی چی بنیاد کے خودلے شوی وی د هغې په تقوی په پرهیزګارۍ من اول یوم دا اول ورزنا احق دا جماعت زیاد لائق دے زیاد حقدار دے
ان تقوم فيه چې ته ودرېږې په دې کې فيه رجال دی په دې مسجد کې رجال سړي يحبون داسې سړي چې خوښوي هغوی ان یتطهروا چې پاک شي دوی والله يحب المطهرین او الله تعالی خوښوي پاکی خوښونکو لرا ځان پاکونکو لرا افمن اسس بنیانه آیا هغه څوک چې بنیاد کې ښودلی وي د آبادۍ خپلې علی تقوا من الله په پرهیزګارۍ د جانب د الله نه په یره د جانب د الله نه ورضوان او په رضامندۍ د الله خیر دی غوره دی امن اسس بنیانه یا هغه څوک اسس چې بنیاد کې ښودلی وي بنیانه د آبادۍ خپلې علی شفا جرف هار علی شفا جرف په هغې غاړه د کمر په غاړه د هغې کندې هارن چې غورځېدونکې ده پرېوتونکې ده فانهار به فی نار جهنم پس غورځېدلې ده دغه کنده په ده باندې په اور د جهنم کې والله لا یهدی القوم الظالمین او الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته لا یزال بنیانهم الذی همیشه بوي آبادې د دوی دا بنو ریبتن بنو چې جوړ کړی دی دوی ریبتن سبب د شک سبب د غصې فی قلوبهم په زړونو د دوی کې الا ان تقطع قلوبهم تر دې پورې چې ټوکړه ټوکړه شي زړونه د دوی والله علیم حکیم او دې الله تعالی علم والا او حکمت والا